بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا هر یو سړی د رزق تنگ دستیا باره کې پریشان دی او هر ځای کې دا ایسړ کوي چېرې زمونږ په دې معاشي حالات باندې موږ ډېر زیات پریشان یو او یقینا دا د پریشانۍ خبرې دي چې هر یو سړی په دې باندې پریشان دی، لیکن دا د رزق تنگ دستیا یو وجه د انسان خپل بد عمل هم دی او زمونږ هغه بد عمل او تاسو کتلی من خو خپل بد عمل تا د سره بد عمل وایو نه، من وایو چې بل یو سړی یو بد عمل وکړي بس هغه بد عمل نه ځان ته نه ګورو چې آیا په من کې څومره بد عملونه پراته دي موږ د هغې اصلاح کو نه. ځکه مولانا اشرف علي تھانوي رحم الله فرمایي نن سبا هر یو سړی هر یو زنانا د بل سړی د جنت په باره کې خو فکر کوي، لیکن خپله چې جانم ته روان دی د هغې هغه ته سره خیال نشته. نو هغه صورتحال یو خو زمونږ دا دی چې دا بد عمل په موږ کې دننه ننوتلی دی او موږ ته د احساس نشته. دویمه خبره دا ده چې سار موږ چې وکړي د هغې نه وروستو د اشراق نه مخکې دې ټیم کې اوده کېدو په وجه باندې په رزق کې تنگ دستیا راځي او انسان پریشانه کېږي. او دویم هغه وخت چې مازدیګر او د ماښام مونځ په میس کې یو سړی اوده شي نو د دې په وجه باندې په رزق کې تنگ دستیا راځي. او درېیمه وجه چې کوم ده هغه په ولاړه باندې منګزه کول، دا منګز چې موږ کوو په ولاړه باندې دا درېیمه هغه وجه چې د دې په وجه باندې د انسان په رزق کې تنگ دستیا راځي او انسان پریشانه کېږي. نو دا عملونه دا شان دي چې موږ د دې نه ځان بچ کو نو الله رب العزت به زموږ په حال باندې رحم وکړي او زموږ دا زندگی به سم شي. دا شان علما فرمایي چې وګورئ په هر یو کار کایا هغه د دنیا کار دی که د دین کار دی په هغې کې برابرۍ کوئ او هغه برابرۍ په وجه باندې انسان ډېر ښه رواني او هغه عمل انسان همیشه کوي. آیا هغه د دین په باره کې دی یا د دنیا په باره کې؟ لکه د دنیا په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشه، چې یو سړی خپل د کور خرچ برابرۍ سره چلی نو نیم تر نیمه بچت دا انسان کولی شي. لیکن منګه څه کوو؟ منګه د حد نه زیات خرچ کو نو بل ورځ بیا پریشانه یو او یا د چا نه قرض غواړو. زمونږ سره یو سړی نو هغه به چې څه وګټل په هغې باندې به هغه چرګان نه وړل، فیکې به یې جوړې کړې، غټه خرچه به یې وکړه او ښځې باندې به یې وخورول. چې بل ورځ به سهار شو نو بیا به یو ته وي یاره یو 10 روپۍ خوراک نه، چا ته به وایي چې یاره یو 50 روپۍ خوراک چې دا وخت پې تېر کړم. نو د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دغه ده چې کله موږ پیسې وګورو نو بیا ورته ټینګېږو نه، او چې نه ټینګېږو نو برابرې ونه شو. د دې په وجه باندې بیا موږ پریشانه یو او د یو نه او د بل نه بیا قرضونه الو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو کې زمونږ دپاره همیشه کامیابي ده چې موږ په دې باندې عمل وکړو.